بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی تعریف طریق الاستعاره. اوس مصنف خو مخکې بیان کولی د حقیقت او د مجاز. اوس د مجاز علامې او علاقې بیانې چې مجاز څه علاقه ده. ځکه وجه دا ده چې لفظ استعمالیږي په معنا کې یا یې وضع له وجې استعمالیږي چې وضع یعنی واضح تعین کړی معنا پر کله کله استعمالیږي نه په طریقې د وضع سره بلکې په طریقې د علاقې سره استعمالیږي. نو دا علاقه یو وجه د استعمال د لفظ ده په معنا کې اگر که وضع نه راغلی. اوس د کله چې بیان د حقیقت مجاز وکړه اوس مجاز علاقې بیانې. اوس ګوره مجاز کې دوه اصطلاح دي. یو اصطلاح د اصول ده او یو اصطلاح د علم بیان ده. بلاغت والو دا اصطلاح ده چې استعاره دا عین مجاز نه ده بلکې دا قسم د مجاز ده. دا اصطلاح د بیانیینو ده چې استعاره دا د مجاز یو قسم ده او اصولینو دا اصطلاح ده چې مجاز استعاره یو شی دی. په استعاره معنی مجاز، مجاز معنی استعاره. اوس علما د بیان خدا سی وایي تاسو مسلمانی ویلې ده چې لفظ مستعملی په معنا موضوع کې دا خو حقیقت ده چې په غیر معنا موضوع کې استعمالي. نو بیا دوه وجې دي. کله لفظ مستعملی په معنا غیر موضوع کې ول وجه د علاقه التشبیه نه یعنی دو کې مقارنتی دواړو کې په یو صفت کې مقارنتی به دی وجه یو لفظ بل کې استعمالېږي اده ته تشبیه وایي. تشبیه معنا مقارنت ته شای بل سره یو شای بل سره مقارنی په یو وصف کې دې ته تشبیه وایي. نو کله خدا سي دا مجاز دې ته مجاز مستعار وایي او دې ته تشبیه وایي. کله کله داسي چې دوه شانو منځ کې مشابهت په وصف کې نه بلکې بل علاقې له وجې استعمال شي. هغه دا چې یو سبب بل مسببي یا یو محل بل حالي یا یو ظرف بل مظروفي یا یو کل بل جزئی. دې کې علاقه د تشبیه نه یعنی په وصف کې شرکت نه دی دوه چې هغه وصف په مشابهي کې غالبي او په مشابه کې کمزوري تاسو نه بلکې نور علاقه له وجې یو لفظ مستعمل په معنا غیر موضوع کې د سببیت مسببیت له وجې چې یو سبب بل مسببي یا یو کلی بل جزئی یا سبب په مسبب کې استعمال شي یا مسبب په سبب کې استعمال شي. دې ته مجاز مرسل وایي. مرسل ارسال نه ده، ارسال ترک ته وایي. عدالت ترک تشبیه ده یعنی تشبیه خو نشته دوه شیانو منځ کې شرکت په وصف کې نشته. ادو کې علاقه ده د سببیت مسببیت یو سبب بل مسبب ده یا یو کل جز ده یا کل جز علاقه ده تشبیه نشته پکې یعنی شرکت په وصف کې نشته. مې دې ته مجاز مرسل وایي. په معنا د ارسال سره ده ارسال ترک تشبیه ته وایي. ترته تشبیه پکې نشته. او دا سلم وایي په یو ځای کې وحصروا فی 24 نوعا. دا مجاز مرسل والی چې کومه علاقې دي دا 24 علاقې دي څلور باندې شل. ا دې مجاز مستعار یو علاقه ده چې تشبیه ده چې شرکت فی الوصف ده. هغه وصف شرکت له وجنه مشابهی مشبہ منځ کې شرکت فی الوصف نو شرکت فی الوصف له وجنه مشبہ فرد ادعای د مشابهی گویا حقیقی فرق خو نه دوه مباین شایانه خو شرکت په وصف کې نو شرکت فی الوصف له وجنه د ادعاء په داوی د متکلم کې د فرد د مشابهی وي به چې د مشابهی فرد څه په ادعا کې نو ځکه مشابهی په مشابه کې استعمالي
او مشبہ په مشبہ به کې استعمالېږي. نو که مشبہ به مشبہ کې استعمال و چې دا مشبہ فرد ادعای دی مشبہ به کې، نو ګویا مشبہ به خپل معنا کې استعمال ده، خو ادعای فرد کې استعمال ده، حقیقی فرد کې نه ده استعمال. لکه اسد رجل شجاع کې استعمال ده چې دا ادعای فرد دی اسد ده پالکه د شجاعت سره. نو اسد پر رجل شجاع کې استعمال ده چې دا شجاعت هم معنا دی اسد ده، دا رجل شجاع فرد دی اسد ده ادعان په داوی د متکلم کې. نو چې دا فرد خو ځکه مشبہ به اسد پر رجل شجاع کې استعمالي، نو چې مشبہ به مشبہ کې استعمالي پیدا ته وایي استعاره مصرحه، ځکه تصریح ده په اصل چې مشبہ به ده. اکه مشبہ په مشبہ به کې استعمالو پیدا ته وایي استعاره بالکنایه، ځکه دا مشبہ کنایه ده مشبہ به نه، ولې کنایه ده؟ ځکه دا فرد مشبہ به ده کنه، نو دا ته استعاره بالکنایه وایي. نو کله اکتفا په مشبہ به وي او مرادم مشبہ به وي، خو په فرد ادعای کې چې مشبہ ده یا ذکر دی مشبہی مرادم مشبہی، خو کأنه فرد من المشبہ به، وایي کې دا د مشبہ به فرد ده. نو چې مشبہ به فرد ده نو ځکه مونږ وایو چې ذکر دی مشبہ مراد مشبہ به، مراد هم دغه مشبہ ده، خدای فرد مشبہ به ده. نو ذکر دی رجل شجاع مراد تینا اسد، یعنی اسد ادعایی، اسد ادعایی هم دغه رجل شجاع ده، خو اسد پر دو فرد دي، یو فرد واقعي یو فرد ادعایی. پیدا ته دو استعاره وای، گویا مشبہ به مستعار شو مشبہ کې استعمال شو، یا مشبہ مستعار شو مشبہ به کې استعمال شو. چې لوازم دي مشبہ به ثابت کې مشبہ ته پیدا تخیلیه ده، ځکه دا ته په خیال کې مشبہ به درکوي، ولی مشبہ به لوازم دي مشبہ ته ثابت کړي، نو تا په خیال کې دا درکړه چې دلته مشبہ نه مراد مشبہ به ده. خو کومه مشبہ به ده؟ مشبہ به ادعایی ده چې هم دغه مشبہ ده، خو لوازم نه پته لګي چې مشبہ به لوازم ثابت کړی دي مشبہ ته، نو دا فرد ادعایی ده. ادین مراد مشبہ به ده، خو هغه ادعایی مشبہ به. اکلم ذکر دی مشبہ به وی مراد مشبہی، اکلم مناسبات تی مشبہ به مشبہ ته ثابتی، بیا ته استعاره ترشیحیه وای. اک ترک تشبیه دا مجاز مرسل ده، چې دا چلیری سلاکی دی، دا خو اصطلاح د بیانینو ده، ایو اصطلاح د اصولینو ده. اصولین وایي چې نه استعاره مجاز یو شی دی، خو دغه استعاره دغه مجاز خو دې ته وایي کنه چې لفظ په غیر معنا موضوع کې استعمالي، خو دغه مجاز چې لفظ په غیر معنا موضوع کې استعمالي دا کله داسې وي چې دو کې اتصال صوری وي، اکله پکې اتصال معنوي وي، یا خو صورتن اتصالي پکې دی یو صورت بل صورت غوندي، دته اتصال صوری وای. اکله کله داسې چې اتصال معنوي وي، اتصال صوری اتصال معنوي دې کې دا استعمالي خالي. و چې اتصال صوری وي پکې هغه مثال وڅنګي، هغه مثال بدایي لکه ګوره استعماليږي غایت څه ده؟ غایت دا استعماليږي په بولو کې، سره بولو کې لیکي غایت استعماليږي، یعنی غټو بولو کې غایت استعماليږي. دا استعمال دی غایت په غټو میتازو کې، لیکي اتصال صوری ده. څنګه اتصال صوری ده؟ اصل کې غایت وای مکان مطمئن ته، پزمکه کې مطمئن مکان چي وي چې هغه کې ناس تا کوي چې خلکو نه پناي، نو غایت هغه جوور زی ته وای، المکان المطمئن من الارض، مطمئن مکان ته وای.
او یو سړی چې میتازه کوي په مکان مطمئن کې کوي، نو بولو باندې اطلاق ته غایت کیږي. ولی کیږي؟ دوی د اتصال سورینا صورتن اتصال د پکې کړي. ولی یو سړی میتازه کې خو ناشتي کړي، غایت خو مکان مطمئن ملا راستوي، مطمئن دي ته وای پزمکه کې. یو سړی چې میتازه کې په دې مکان مطمئن کې ناشتي، نو اتصال رااله د بولو کون کی اتصال رااله د غایت سره د مکان مطمئن سره اتصال رااله. نو دې اتصال سوری له وجنه اطلاق ته غایت کیږي. په چا باندې کیږي؟ په هغه کس باندې چې میتازه کې غیمه اطلاق ته غایت کیږي. دا لوی د اتصال سوری نه. اکله اتصال سوری نه وي، اتصال مانوي وي پکې. لکه ګوره اطلاق ته اسد پر رجل شجاع باندې شجاع باندې اطلاق ته اسد کیږي. دوی اتصال مانوي ده. څنګه اتصال مانوي ده؟ هغه دا کنه چې په معنا کې دوه خپل منځ کې مشابهت ده، په معنا کې دوه کې اتصال شته ده. چې معنا د شجاعت ده، ځکه رجل شجاع کې شجاعت ده، دا شجاعت اسد کې ده. نو دواړو کې اتصال مانوي رااله، یعنی په معنا کې اتصال رااله چې شجاعت ده. صورتن اتصال خو نشته پکې، ځکه ور رجل شجاع ده مثلا ته اسد ده، صورت کې خو نشته اتصال. چې تاسو په یو محل کې ناستو مثلا داس خو نه ده، خو اتصال مانوي ده. هغه دا ده چې شجاعت وصف څه ده، دې کې دواړه متصل دي. ځکه رجل شجاع کې هم شجاعت ده، په اسد کې شجاعت ده. دغه اتصال مانوي ته مجاز وایي. دا اتصال سوری څه ده چې صورتن متصل یو بل سره، لکه اطلاق ته غایت په بولو باندې دوی کې اتصال سوری ده. نو دې اتصال سوری له وجنه اطلاق ته غایت په بولو کې. دا ته مجاز هم وایي، استعاره هم وایي. په اصطلاح د اصولینو کې دوه قسمه نه دي. بیانوینو دوه قسمه ویلو، چې وایي استعاره ده چې مجاز حقیقت کې علاقه التشبیه وي، په وصف کې شرکت. یو مجاز ده چې هغه کې ترک التشبیه وي، بلکې نور وجوه له وجنه یو بل کې استعمالېږي. سبب مسبب کې، مسبب په سبب کې، وها کذا. کل په جز کې، جز په کل کې. چونکه دا اصول جای ده، نو د اصول په طرز ځای خبره کوي. دا داسې وایي علم ان الاستعاره فی احکام الشرع متردة بطریقین. پوه شئ چې استعاره یعنی مجاز په اصطلاح د اصولینو کې خو یو دي. استعاره یعنی مجاز فی احکام الشرع، د شریعت په احکامو کې چې واخلې. متردة بطریقین، موافقه فی الافراد وصادقه فی الافراد. دا متریده ده یعنی موافقه ده په افرادو کې، صادق ده په افرادو باندې. به طریقې په دوه طریقو سره دا اتصال وي او دا استعاره وي. کم احدو مالی وجود الاتصال بین العلت والحکم. یو طریقه دا ده چې اتصال موجودي بین العلت والحکم، علت او حکم منځ کې اتصالي، یعنی نه ثالث پکې واسطه، درېمه واسطه پکې نه، خپل منځ کې دوه متصلي. او علت او حکم کې څنګه اتصال ده؟ ځکه علت محتاج نه ته وای او حکم محتاج ته وای. نو محتاج نه متاکه کېږي مگر سره د محتاج نه لې اتصال پکې رااله. ا محتاج نه لې ناراضي مگر په وخت محتاج نه محتاج غواړي، ا محتاج نه لې غواړي. دواړو کې اتصال ده. منځ کې ثالث نشته، فاصله نشته پکې. لکه هلته ګوره اسد رجل شجاع کې فاصله وکنه، منځ کې شرکت فی الوصف چې صرف شجاعت ده. اتصال سوری پکې نه و، ټچ خو نه و سره. علت حکم کې اتصال سوری ده، ځکه علت محتاج نه دی ته وایي او حکم محتاج ته وایي. نو حکم نه ثابتېږي مگر په علت. نو علت ته دا مضاف ده، اتابع دی مضاف ده. علت نه ده مشروع ګرځیدلای مگر لپاره د حکم. نو د حکم سره اتصال ده.
نو هر واحد بل ته محتاج ده ځکه علت نه ثابتي مگر په حکم نه ثابتيږي مگر په علت خو مضاف شي علت تکنه اتابع دی علت شه علت نه د مشروع شوی الا له حکم مگر حکم پاره حتی چې نه د مشروع علت په یو محل کې چې الته حکم نه متصور چې حکم نه متصور الته علت نه مشروع په یو محل کې پس مشروع ګرځي علت په یو محل کې چې حکم مشروع وي نو اتصال پکې راغلی ای لا ثالث بینهما دوړ منځ کې ثالث نشته دته اتصال سوري و احدهما یو طریقه دا ده لوجود الاتصال بین العلت والحکم چې اتصال موجودي علت او حکم منځ کې والثاني لوجود الاتصال بین سبب المحض والحکم دوم دا چې اتصال وی مانوي اتصال سوري نه لکه سبب محض او حکم منځ کې دا ته اتصال سوري وای لکه ګوره بیا سبب دی ملک ته دې کې اتصال سوري ده اکل کله داسې وي چې حکم متخلفي بیانه لکه بیا د خمر چې وکړي نو بیا را لکنه خو ملک نه راځي خمرو کې ملک نه ثابت دی دارنګه نکاح سبب ده لپاره د ملک نه لپاره د ملک متعه خو کله کله اتصال پکې نه وي منځ کې فاصله نه اتصال پکې څنګه نه لکه نکاح کې محارم یو سره نکاح محرم سره کوي دلته نکاح شته ملک نشته نو کله کله داسې وي چې اتصال وي خو کله اتصال نه وي بیا دغه اتصال کله کېدل کله نه کېدل دې ته سبب محض مسبب وایي نو دا څه نه ده ضروري چې سبب بیا د مسبب وي ورسره سبب به یا مسبب بني لکه بیا ملک بني لکه بیا د خمرو سبب شته کنه خو مسبب نشته ملک ته نه راځي په خمرو کې یا بیا د مایته بیا شته ده مایته چې د مال نه ده هغه محل دی بیان ده نو بیا شته ده ملک نشته نو مسبب خو به د سبب نه راځي خو سبب به د مسبب نه راتلی شي نو دا ته اتصال مانوي وای دا ته اتصال حسي نه وای وثاني لوجود الاتصال دومره طریقه دا چې دوه منځ کې موجود اتصال بین سبب المحض او بین سبب محض کې والحکم حکم منځ کې حکم سبب محض منځ کې اتصالي فالاول من يوجب صحه الاستعاره من الطرفين اتصال الى معلول منځ کې چې اتصال سوري ده چې دا صورتن متصل یو بل سره نسته منځ کې واسطه علت نه ده مشروع مگر حکم پاره حکم نه ثابتېږي مگر په علت نو علت حکم سره متصل ده او حکم علت سره متصل ده دیو جی استعاره طرفین نه واجب جایز ده ثابت ده استعاره دواړو طرفین نه ټیک ده علت استعمال ده شي په حکم کې او حکم استعمال ده شي په علت کې اځای مثال ورسره درکې تکتوه ان ملکت عبدا فهو حر کزه مالک شو د معبد به بده حوري دا ملک ته عبد دا علت ته حریت تا ملک په عبد کې علت ته حریت تا نو حریت په عبد کې نه راځي به د ملک نه ملک په عبد کې نه راځي ملکیت چې راشي نو حریت ور سره راځي په عبد کې چې تا ملکیت راشي نو حریت راځي حریت نه راځي په عبد کې به د ملکیت نه دیو چې دومره کې اتصال سوري شو دا به مثال ورسره درکې فالاول من ما يوجب صحه الاستعاره اول دوانونه چې علت ما حکم ده واجبې صحت دي استعاره ټیکه ده من طرفین دواړو طرفین نه نو دا جایز چې علت ذکر کې مراد حکم کې دا جایز چې حکم ذکر کې مراد علت کې ځکه هر یو بل ته محتاج ده نو چې هر یو بل ته محتاج ده په دغه بنیاد باندې منځ کې واسطه نشته
هر یو بل ته محتاج. نو ذکر دې محتاجون لې مراد تیرا محتاج. نو هر یو محتاجون لې دا بل ورته محتاج ده. نو هر یو چې ذکر کیا بل مراد کې ده. والثاني دوم چې ده یوجب صحتا دا واجبې صحت دي استعاره یعنی سبب او حکم کې دا واجبې صحت دي استعاره ثابته استعاره خو من احد الطرفين یو طرف نه و استعاره الاصل للفرع چې استعاره د اصل د فرع پر اصل سبب دا حکم فرع ده. نو استعاره د سبب حکم پر ټیک ده اکس نه ده ټیک. بس یو سره وای خپل زنانه ته چې انت حرته او مراد په دې سره طلاق دا ټیک ده. دا استعاره د سبب د لپاره د مسبب دا هورواله دا سبب ګرځي لپاره د طلاق په واسطه د ملک سره چې ملک دې راشي پکې انت حرته نورته وای او مراد ته طلاق دا ټیک ده. یا مثلا ته وای بیعت نفسی منکا ما تا باندې ځان خرج کړ او مراد په دې سره نکاح دا ټیک ده ځکه ملک سبب ده او نکاح مسبب ده. استعاره د سبب مسبب پر ټیک خدا نه ته جایز چې تو وای چې انت تاریکون مراد ته نه هورای ځکه طلاق مسبب او هورواله سبب او استعاره د مسبب سبب پر نه ده ټیک چې طلاق نه تو هوریت مراد کې. یا مثلا نکحت وای او مراد ته نه بیا کې دا استعاره د مسبب د سبب پر دا نه ده صحیح ځکه سبب محتاج سبب تا ا سبب خو نه محتاج مسبب تا په حیثیت شریعت سره سبب نه محتاج مسبب تا مسبب محتاج سبب تا. نو استعاره د مسبب سبب پر ټیک ده استعاره د سبب مسبب پر نه ده صحیح. و استعاره الاصل للفرع